نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى دا سورة مائدہ دا او لسم نمبر رکوع دی دینا شروع کی گی. اللہ سبحانه وتعالی پدی کی فرمائی چی یا ایوہ الرسول اے زما رسولہ یعنی پیغمبر علیہ السلام تا خطاب دے بلغ ما انزل الیکا اورا سوا حق کتاب چه نازل کرده مونگا تاتا الیکا تاتا من ربک در خپل در طرف تا باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی نو دا اورا سوا خلق تا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ او که چرته تا دا سکار اونکو فما بلغت رسالته او ندی دی رسول حق داکو والله يعصمك نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الله چې کوم دی یعنی ببچ کی تا من الناس دخلقنا ان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک چې الله سبحانه وتعالی کافرانو ته کامیابی نه ور کوي او هدایت ورته نه کوي. ها خجی دلته کې الله سبحانه وتعالی محمد صلی الله علیه و وسلم ته یو اهم خبره کوي او دا خبره ورته فرمایله چې تاسو زماره دین رسول خلق رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې کله خلق ته دین رسول حکم ملاو شو فرمایي چې کله رومبه وحی نازله شو اقرأ بسم ربک الذی خلق پنځو آیاتونه دې نازل شو په غار حرا کې او دغه شانتي الله سبحانه وتعالی محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبرو ګرځولو بیا هغه ډیر زیات الته کې ویریدو فرشته پر راغه زور ورکو او بیا چې کوم دې راینه پسرا خدیجه بیبي راغی کور والو هغه بیبي ته وې چې زه خوننداسي واقع را سره شو ډیر زیات غبراوېدو دا کېدو ځکه چې براغه تنهایی کې زه غار د بر د غر د سر د پاسه هغې کې عبادت کولو چې اچانک دا کار وشو فرشته راغه او ورته چې ووایه دی ورته چې زه خو نشم ویلی ما زه خو امي یم ما سبق نه دی ویلی نو بیا یې رانیزو کړو سینې له وله داسې زور ورکړو ورته چې ووایه بیا ورته هماغه جواب یې ورکړو چې زه خو نشم ویلی زه خو امي یم بیا په درېم ځل چې کله رانیزدو کړو بیا وله زور ورکړو ورته چې اقرأ باسم ربک الذي خلق ووایه د هغه رب ذات چې کوم پیدا کړي تاسو او ټول مخلوقات پیدا کړي نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم بس بیا شروع شو نو بیا د هغې نه پس بیا بس دغه پنځه آیاتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بس فرشته غیبه شو بس بیا دی راکوز شو بس یره کې راغو او ورته زنبنوني
ما پټ کوي په صادر کې او په بلستن کې یا کمبل کې کنه او دا سړي باندې لړزه رانی شي چې رپیږي به تبه غونتې پرې راشي د یاري او د هغه د وجه داسې کار وسو نو دا هغه بي ورته تسلي کوه ته ډېر ښه انساني خلکو له تکلیف نه ورکې چې د خلکو خیال ساتي همدردي خلکو سره کې غریبانانو ډېر خیال ساتي د یتیمانو خیال ساتي تا ته څوک څه نشي ویلی نه څوک د سره څه کولی شي که نه نو هغه بیا د هغې د تره زوی چې کوم دی نو هغه د تورات عالم د انجیل او تورات عالمو هغه مخکې کافر خو بیا نصرانی شوی یعنی عیسائی شوی په هغه وخت کې عیسائی مذهب حق مذهب نو چونکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت خو لا اعلان نو شي تر هغې پورې هغه حق خو که نه نو هغه په هغې باندې قایم نو هغه له چې هغه ته کیسه بیان کړو دا خو هغه فرښتنه چې موسی او عیسی علیه السلام له براتله لهذا دا خو تعالی خدای پاک پیغمبري درکړه او کاش چې زه ژوندی وې تا به یو ورځ داسې خلک به د مدینې د مکې معظمې نه وباسي او تا باندې به داسې واقعات راځي او ورته ښه وایي زه به خلکو ته سمې خبرې کوم بیا به مو یا وایي اکثر پیغمبرانو سره دا کار شوی دی هغه ورته ووایي بیا وایي کاش چې زه هغه وخت ژوندی وې نو علماو دا لیکلي چې شاید چې هغه یعنې ایمان پر رسول علیه السلام یو قسم راوړ و که نه چې هغه د سره د نصرت وعده وکړه چې که نه چې زما عمر دونه ډېر وي هغه وایي ډېر بوډاپې ته رسېدلی او بیا د هغې نه پس مړ شو نو دلته کې الله سبحانه وتعالی چې کله بیا 2.5-3 میاشتو پورې یا 2.5-3 کالو پورې تقریبا بعضې روایتونه څومره راځي بعضې څومره راځي نو دا وحي راتله خو لکه وحي بنده شوې وه ریشه وحي بنده شوې وه او د الله طرف نه بله وحي بیا نه راتله دې ته چې کوم دی نو د خاموشۍ زمانه وه او بس بلکل خو رسول الله صلی بیا ډېر زیات خفه و که نه چې ولې بیا ماله نور څه حکم رانغو لہذا بیا الله پاک چې کوم دی نو سوره مزمل نازل کو چې کوم دی نو که نه چې اے زما رسول الله صلی الله علیه وسلم اے کمبل اغوستونکي وګورځو دا کمبل او ته چې کوم دی نو پاک شه او د الله عبادت شروع کا د الله دغه وکړه بیا الله پاک په درېیم ځل بیا سوره مدثر نازل کو بیا په هغې کې ورته حکم وکړو چې توس خلک هم زمانه ویاروه لہذا په هغې کې الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو حکم وکړو چې دا خلک زمانه ویاروه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا مروه ډېرۍ ته وختو او آواز یې وکړو ای خلکو راشئ یو اهمه خبره درته کوم ټول خلک راغه متوجه شو او په دو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر نوم و که نه هغه به فیصلې کولې د خلکو او روغ سړی و دروغ یې چېرته نه ویلې چې امانت کې خیانت نه و کړی نو هر چا پې باور کولو کفارو پې پوره بروسه وه نو هغوی وی چې هلکه محمد صلی الله علیه وسلم څه فرمایي او ډېره ښه خبره اهمه خبره کوي واورئ لاړ شئ واورئ ټول خپل کارونه پرېښو لاړو رسول الله وسلم ته متوجه شو رسول الله وسلم ته بیا هم تپوس کوي وایي که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د غر د شا نه په تاسو باندې یو فوج حمله کوونکی دی چې هغه به تاسو ټول مړه کي او بچي او جایداد او مالونه به نه دغه قبضه کي نو تاسو بیا څه دغه وکړئ نو هغه ورته وایي چې بلکل به یقین کوو ستاسو به وایي زما په دې خبره یقیني نو بیا رسول الله وسلم ورته ووایي چې ښه نو تاسو وایي لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ نو لا اله الا الله چې څنګه هغوی واورېده نو بس هغوی لکه هغه د ځنګلي خرونو غوندې بس وترېده ټول ولې چې لا اله الا الله په معنا خو پوهېده که نه ما تا خو نیو که نه چې په دې باندې پوهېږو نه ای په دې باندې ځکه پوهېده چې ته پته وه چې مونږ 360 بوتان جوړ کړي د دې عبادتونه کوو شپه ورځ د هغې نه چار پیرل تاویږو منښتې یې کوو او په هغې باندې پیسې راغونډوو زمونږ د کورونو خرچې پې چلېږي او دا څنګه یو خدای به دا څنګه دا ټول کار د دې د وجې نه بس هغوی دې منلو ته تیار نو چې خپل معاشي صورت حال یې خرابېدو ای خپله یو دنده جوړه کړې وه که نه نو چې کله د یو الله ومنل چې د یو الله ومنئ او دا نور ټول بوتان موتان او د پلار د نیکه دا ټول چې کوم تاسو رسمونه رواجونه جوړ کړي دا ختم کوي نو بس د ټولو نه مخکې خو ابولهب چې کوم دی دی ترو او ده چې کوم دی نو پرې ګزار وکړو ډېر خلک وایي په کاڼي باندې وویسته څوک وایي څپېړی ترې وویسته
الله سبحانه وتعالی تبت یدا ابي لهب وتب سورت نازل کو او تبا و هلاك دي ابي لهب او ما لاس ما چې د ابي لهب چې هغه زما پر رسول باندې نه کو او داغه مال او حال د ټول هلاك شي او داغه خزه داغه زیات شقي القلب وا چې هغه بازغیر اورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار کې به چول چې خپو کې نه نوځي په هغه ورځ کې دومره دا سخت پیزارونه نو دا معمولی غونته پیزار بو چې دا سيناري غونته سربن بو خلکو مخبو تا چوله پکې به یو تار غونته چوله پای دا چې پیزارونه خو نو کله چې بوټانو دغه نو هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې تل راتله چې هغه مکه حرم شریف ته تلو راتلو نو دا تکلیفونه باغه رسول الله هغه په ذکر کې چې دا هغه په مړی کې پړې واچول شي او جهنم په اور کې واچول شي فرمایي چې ابو لهب په داسي مرګ باندې مړ شو چې دا اوس څنګه کرونا کې تاسو د حالاتو کته کړی چې کرونا مریض وونه څوک به وطن پرې خو بچی وطن پرې خو پردې وطن پرې خو خپل وطن پرې خو یو ځای کې به کته په باندې سونو باندې وردی کولو خبر ده ایو ځای کې به کته وګت پلاستیک کې چول یو مړی او هغه څلري یو شپږ غزه داسې یو درې سالون کسان ولاړو یو لسته غزه داسې ولاړو او پلاستیک په مزه داسې قبر تور کته کول ته ویل امر دغه پاسي او دای رانی شي او داسې یعنی دومره نو داسې حالت داغه چې یغنه وی شروع شو بچیم چې تخت داسې بیماری په لګیرا چې هر سړی دا بیماری الکه په ار چا باندې لګی دا موزي مرض دی نو هغه خپل بچیم ته لاړ نو بیا څه چلو کو چې دا تور حبشان او د راوستاغه غلامان او هغه باندې شنو غړ خټلګیو کا تو هغه باندې چت کو او بیا یو بر خټو کتو دا غیر حقیقت وګرځولو د پاسه په خاور ورواچ او دغه شانتي چې خدای ونه هغه ورځ ځنګل لرګي وروړو غټ پاندې وروړو سیله راغه چې سیله څنګه راغه غپړې دي مره تاړم شو دا چې لاړو بسلته سوته سوق بدت ولا نه رسید میرا دا چې الله سبحانه وتعالى بیا د الله دشمنان الله دا چې ختمي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دغه بیا دعوت شروع شو عام دعوت دغه ورځ نه شروع شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری دعوت چې کله بیا چلول دا چې اخیری آیاتونه دي نو په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه یو لک یا یو قسم نو او یا یو لک او 25 زره چې کوم دي صحابه موجود په حج مبارک کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطبه فرمایله او بیا چې کله ټول خطبه ورکړه هغه پس بیا ارشاد فرمایلو چې آیا ما د دین تاسو سره رسولو نو صحابه په یو आवाज وی چې یا رسول الله تاسو رسولو بلکې دې حق و ادا کو دې په دا تاسو کو بیا الله سبحانه وتعالى ترسته لا شت کو شهادت ګوته چې تکیا الله په دې باندې چې کوم دینو گواوسی یا الله چې دې زما دا کار تاسو کو دلته کې الله پاکوم دی آیات کې دا فرمایل چې ای زما رسوله تو ورسوا هغه کتاب لرا هغه احکامات لرا چې کوم نازل کړي مونږ تاسو ته او یعنی خپل د رسالت هغه حق ادا کا او الله پاک چې کوم دی نو هغه بتا د خلقو نه بچکی دا دلته والله یعصمک من الناس دلته کې الله پاک د حفاظت فرمایله د رسول الله سلام د دین مخ کی چې دا آیات وی نازل شوه نو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره سکسان ګرځي 15 شپږ کسان ور سره وي توري پلاس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف نه رسي څوک گزارونه کی څوک د وجلو کوششونه کی صدقونه کی نو صحابه باډګارد ور سره ګرځیدو او هغه به باقاعده چې کوم ځای بشپا ورو دغه پس غیر چاپی دغه خیمینه باغی څوکیداری او پیرا به کولا نو دا طریقې کارو چې کله دا آیات نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ته یې په خپل مخه وي بس زما د حفاظت ذمہواری الله پاک وايي والله يعصمك من الناس او الله پاک بچ کی تا د خلقو د شر نه هر قسم شر چی بیا تاسو کته د خیبر رسول الله صلی الله علیه وسلم
د خیبر یهودیانو سره خبرو اترو لاړو ای پروګرام جوړ کو یو ځای کې په خبرو باندې کینو لو خپل کې مشوره کړې و چې د بره نه یو کس لاړ شي او په د باندې به یو غړ غټو ورته او دې لاندې چخني کو چې بس بیغم شي نو دې په خبرو کو یو کس سره ناستو او په دې کې هغه بل لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بداسي چې ساتي شو بزر راغځن را پاسې داسې خلاړو بل یو بوډا چې کوم دینو هغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم لا زهر په کانه کې ملو ورته وی روټه مونږ کړی دا روټه ولا کړی او پای کې زهر اچولو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نوړې روچته قدوم رتی زهر په کې چې هغه نوړې هغه بیا تیرم نکا هغه بیا ورزوله واپس خدا هغه اثر راغی چې کوم دینو هغه ته چې کوم دینو بدن ته بیا تلو او بل یو صحابي ورسره چې هغه او خړ روټه او هغه بس شهید شو دا غي د وجنه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پای باندې د قصاص حکم جاری کو هغه چې کوم دې سره ته والو اخذنا ولی چې خو مسلمان پکې یو شهید شو کنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بدله نه غشتا خو چې کله هغه شهید شو بیا ته داغه بدله وایستا خپل بدله ته بیا نه غشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم چرند چا خپل بدله نه راغشتي په ژوندۍ کې ادم رحیم کریم الله پاک پیدا کړو د دې امت لپاره نو نه يهودانو وکنه هغه ول دعوت ورکړو چې دغه شانتي کار دي او دغه شانتي کار د منافقان غلطیو ځکه ځان په ظاهر کې دغه خوله وو نو روټه ولا کړی وو په مینس کې هغه کفر داسې واقعیات ډیر شوي دي او ډیر پیری داسې واقعیات شوي دي چې ډیرو کسانو یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو او یو لسپینځل داسې کسانو هغه دا کوشش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خیمه ولګي یوازې شي نو بس د باندې به حمله یک بارګي باندې بس کو بس ختم به کو چې بس ځکه ثقت نشي دا سار وخت کله داسې جنگونو کله داسې جنگونو کله داسې جو کله داسې هغه الله پاک دا غي دا پروګرام له بس خبر کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم زرا غزه پرې خو دي خو صحابه په لراو هغه ځای نه دي خو راو دلته کې الله سبحانه وتعالى د دې حفاظت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی اعلان فرمایلو ان الله لا يهدي القوم الكافرين او الله پاک هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته قل اس وقت الله پاک فرمایي چې او فرمایا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لستم على شيء تاسو خو نه یې په هیڅ د چالار باندې حتی تقیموا التوراۃ تر دې پورې چې تاسو قائم شئ په تورات باندې د تورات احکامات اومنئ پاری باندې قائم ودرېږئ قائمېدل وایي دې ته چې منلو ته وایي څنګه چې موږ الله پاک فرمایي چې واقیموا الصلاة مونږ قائم کړئ یعنی مونږ کوئ نو دغه شانتي الله پاک دې ته دا فرمایي چې تاسو کومې پورې تورات نی منلی او پای باندې معامل نی شروع کړی و انجیل او په انجیل باندې ځکه چې تورات والا انجیل نه مني او انجیل والا تورات نه مني او دغه شانتي دواړه چې کوم دي نو قرآن نه مني ار یو خپل فرقه مني نه بلغه نه مني یو واحد مسلمانان دي چې دوی چې څومره پیغمبران الله پاک را لېږلي دي او څومره کتابونه را لېږلي نو مونږ یې منو او وما انزل الیکم من ربکم او هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته تاسو د رب د طرفنا یعنی قرآن طرف ته اشاره را چې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې تاسو یعنی دی باندې عمل وکړئ لہذا دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې دای کومه پورې تورات انجیل او ستا قرآن نی منلی نو دای په اس دین باندې نه دي دای دین قبول قابل قبول مونږ ته نه دی چې دای څه خوري وای کنه چې مونږ داسي وو مونږ داسي وو ولا یزيدن كثيرا منهم او ضرور به زیات کی د دین ډیر زیات خلق لرا ما انزل الیکا چې کوم نازل شوی تاسو ته بر ربک د رب د تاسو طرفنا طغیانا و کفرا په سرکشه او په کفر کې دی لا زیاتیږي چې څومره قرآن اوري نو دومره سرکشه کیږي او باغیان کیږي او د هغې نه انکار کوي یعنی د الله د کلام نه انکار کوونکي دي
لہذا دلته کې الله سبحانه وتعالى دا فرمایي فلا تأس على القوم الكافرين نو غم مکوته د قوم د کافرانو د پاره او خفقېږه مه په دوی باندې دوی باندې چې کوم عذابونه مونږ راولو که نه نو په دوی باندې ته غم مه کوه دا دوی د عملونو د لاسه په دوی باندې راځي اوس الله پاک فرمایي ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان وروړی دی والذین هادو او هغه کسان چې یهودیان دي والصابئون او صابیان دي یعنی بت پرستی نور پرستی یا دهریان دي هر قسم خلق چې دي والنصارى او نصارا یعنی عیسایان دي من آمنا بالله والیوم الاخر د دې نه چې چا ایمان وروړو په الله باندې او پرز د آخرت باندې وعامل صالحا او دې سره نیک عملونه شروع کو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو ایس یره بنوي په دوی باندې او نه به دوی غمجن وي دلته الله پاک ټولو ته بیا یو دعوت ورکو په دنیا کې چې که یهودیان دي که نصواره دي که بت پرستی هر قسم بت پرستی دهریان دي چې چا توبه وویسته او الله ومنلو ورځ د آخرت ومنلو او د الله چې بیا مني د الله احکامات هم مني که نه نو الله فرمایلی چې ما رسول هم رالیږلی قرآن هم رالیږلی څنګه د دې نه مخکې الله پاک فرمایل چې کوم تا ته کتاب نازلیږي که چېرې دوی په دغه دوو باندې ایمان راوړي او په دې باندې ایمان راوړي نو دوی بیا ایمان مضبوط نه دی دوی لا ایماندار نه دي مؤمنان نه دي نو لہذا دا په ضمن کې د الله په حکم کې دا ټول داخل دي چې دا الله ومني نو د الله حکم هم بیا مني صرف دا خو نه چې زه الله منم خو حکم یې نه منم بیا به حکم هم منې که نه نو دلته کې الله پاک دا وفرمایل چې او نیک عمل هم کوي بیا چې الله کوم عملونه نیک خولی دي چې دا کوي او د کوم څیزونو چې مونږ منې کړو د هغې نه منې کېږي او چې کوم څیزونو مونږ ته حکم دی نو هغه کوو نو دې ته عمل صالح وي فلا خوف علیهم نو دوی باندې به هېڅ څه یره هم ني په ورځ د قیامت ولا هم یحزنون نو دوی به بیا غمجني د مرګ په وخت کې مو د مرګ نه پس هم انشاءالله لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل او په تحقیق سره اغشتې وه مونږه وعده د بني اسرائیلونه و ارسلنا الیهم او لیږلي مو دی طرف ته رسلا یعنی رسولان کلما جاءهم او کله چې راغ دی ته رسولان بما لا تهوا داسې حکمونو سره چې کوم دی ته خوښ را نغلل دغه رسولانو له خو الله څه حکمونه ورکړي که نه چې دا لاړ شي یو خپل قوم ته ووایي چې دا کار کوئ دا مه کوئ دغه حکمونه وه نو د دوی چې به کوم خوښ رانو د دوی په نفس ته به انفسهم یعنې د دوی ځان ته به دغه حکمونه خوښ رانه فریقا کذبو نو یو فریق به داسې شو چې بس بعضو خو به هغه دروغ وګڼل و فریقا یقتلون او بعضې به شقي القلب دومره و چې د دروغو سره به دومره جری شو چې په هغه باندې حمله وکړه هغه به شهید کو لکه یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام کوشش هم کړو او دا زکریا علیه السلام هم شهید کړو نو نصیحت اورېدو چا خو بس نصیحت واورېد دروغ به وګڼل دا یاره بس لګیا به هسې لګیا دی او دغه شانتې بعضې به چې هغوی به دروغ هم وایي او روي نیسي او بس ختم یې کوي چې دې دروغو نه خلاص شو توبه استغفار نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې دوی خو دونه شقي القلب خو دا څه وجه وه چې دوی له به کوم احکام راولېږل چې منې کول بیا چې هلکه داسې مه کوئ لکه چې اوس یو کس ته منې کوې او هغه لکه پیغمبر ته خدا حکم چې ته به تر اخره پورې خپل کار به کوې تر مرګه پورې تر اخر وخته پورې کومې پورې چې د الله حکم شوي وي نو خو لګیایي هغه خو بل څوک دغه کولی نه شي نو لحاظ هغوی به بس بیا د منې کولو کوشش کولو نو بس بیا به منې کېدو خو به هغه نه ځکه چې الله حکم مو که نه نو بس هغه بیا ووجلو وحسبو او دی خوی دا گنی الله تکون فتنة چی اس فتنه بنرونو ما کیگی یعنی خکارا کیگی بنا یو فتنه هم فعمو نویدی راندشو و سمو
او کانه شو. ثم تاب الله، نو بیا قبول کا توبه الله پاک علیہم یدینا. ثم عمو وسمو، نو بیا دی لاند شو کانه شو کثیر منهم د دین ډیر زیات. والله بصیر بما یعملون، او الله ډیر لیدون کې د دې په عملونو باندې. دلته خبره دارا چې دای کې ډیر کسان داسې شراب وی به مونږ ایمان وروړو، نو بیا به چې یره خو زمونږ خوښ نشو، نو بیا بلاړه، نو بیا براغه نو سمودا پس بیا به یره ایمان وروړو، مونږ په تذبذب کیو، مونږ ته صحیح پته نه لګي، نو بیا به شو. نو الله پاک فرمایي چې بس کله بیا دې په دویمه پیر داسې کار وکړو، په یو پیر خو خدای دې معاف کو چې توبه وستا، خو چې بیا دوباره دې کفر ته وړي، بس الله پاک بیا چې کب دې نو بس دې سم وړاندې وکړه، بس بیا په مهورو لګیدو. نو الله پاک خو دې د زړونو او د دې د عملونو خبردار وکړه. والله بصیر بما یعملون، او الله پاک کتل دې نظر دې پر کارونو باندې. لقد كفر الذين قالوا ان الله، او په تحقیق سره کافران شول هغه کسان یعنی کفر وکړو، قالوا ان الله چې وینو کا بشک الله چې دی هو المسيح ابن مریم، هغه خو مسیح ابن مریم دی. بس مسیح چې کوم دی نو یعنی عیسی علیه السلام د خو خدای دی کنه، بس مونږ له بار سره کوي بخلاصي. وسم دا وای چې مونږ چې سم کوي عیسایان چې سم کوي کنه، بس کوي دی بدای ته اجازه ته چې سم کوي تاسو په دغه کې چې کوم دی په سوله خطر او تاسو ټول ګناونه به معاف کوي. اوس ډیر خلک په مسلمانانو کې داسې پیدا شي چې وای کوي یاره زمانه سره کوا، بس مال خپل څه هدیه مدیه راوړو، بس کوي چې څه خوخه زبر اخلاصو ما. شیطان به خلکو ته په دنیا کې دا خبرې کولی، خو چې کله د الله عذاب او دغه وویني نو په هغه وخت کې به ته بریت اظهار وکړي، ورته یې وایي یاره وایي زه ستاسو ملګری یم، کوئ خپل کار، په ځای به م بیا پرېږدي. نو دغه شانتې دی به م چې کوم دی نو بیا هغه وخت کې بیا داسې په ځای باندې دا شیطانان پرېږدي. او دا غټ خلک داسې جهنم په واقعاتو کې بیا دا خبره خدای پاک ذکر وفرمایي چې جهنمیان به کې دا غریبانان خلک با امیرانو لاړ شي، ورته وایي چې ظالمانو اوس خو مخلاص کوي کنه، او ورته موږ په خپله پراته تاسو څه خلاص کړو. دغه چل وی بیا دلته کې الله پاک فرمایي چې دی خدا وایي چې هغه بس مسیح چې کوم دی هغه الله دی کنه. وقال المسيح، او وایي اعلان کی ویلی مسیح علیہ السلام یعنی عیسی علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا الله، عبادت کوي د الله، ربي و ربکم، چې زمام رب دی او تاسو رب دی. ګور هغه پیغمبر دی هغه داسې الفاظ استعمالوي او دوی ولا خبر الټه کا، او وایي چې زمام رب دی او تاسو رب دی. یعنی څنګه زه د الله بنده یم، انی عبد الله اول ټکی استعمال کو چې زه د الله بنده یم. انه من یشرک، بشکا چې چا شرک کو بالله الله سره، فقد حرم الله عليه الجنه، په تحقیق سره حرام بکی الله پاغه باندې جنت، ومأواه النار، او ټکانه به د هغه اور وي، وما للظالمین من انصار، او نبوي یعنی دغه د ظالمانو د پاره بیا څوک مددگار د دوزخ نه د وتو د پاره. لقد كفر الذين قالوا، او په تحقیق سره کافران شول هغه کسان چې ویلي ان الله ثالث ثلاثه، بشک الله پاک خود دریونه یو دی، بشک الله د دریونه یو دی، یعنی دریم د دریونه دی. نو دوی داسې یو خبره جوړه کړې وه چې دوی به خلکو ته وایي چې خدایان الله دی یو، او د زوی دی او د بیبي ده، یو فرقې پکې دا کیسه جوړه کړې وه چې مریم بیبي ده او د زوی دی، هغې کې کف نارې کو، نو هغې کې نه دغه شو، هغې نه دا پیدا شو او بیا ځان ته اوچت کو. او بله فرقه پکې داسې وه چې هغې وی چې الله او جبرائیل علیه السلام او عیسی علیه السلام دا درې خدایان دي، او دوی تصرف لري په هر څه کې. او بل یو عقیده دا جوړه کړې وه چې نه بس
الله چې کوم دی د عیسی علیه السلام په شکل کې دنیا ته راغلی او بس بیا لاړو او اوس په دنیا په اسمان کې دی او په ټوله دنیا حکومت کوي. نو چې چا په سوال وکړو دغه به وکړو نو دلته هغه ته به وي دا قمقل وي دی نه پیږي د جاهل دی وکي کوي د سره خبرې وکوي هغه ورته لا تاسو وایي یا وي تاسو په خبره پېنه شو وي دا وي د کې د عقل خبرې وي دی نه پیږي وي بل سر مخ وګوي بل هغه به دا چې پېخو اوس هم داسې دي چې ته ورته وایې که نه چې څنګه د خدای پاک زوی دی بس هغه به درته بس دا رټه به یې لګولي چې نه بس هغه د خدای زوی دی د خدای زوی دی د خدای زوی دی که نه دا اوس په یورپ کې دغه خلک دي ډېر او اوس خو پکې ډېر بس دهریان شوي دي خو نه خدای مني او نه رسول مني او نه دین مني سب نه مني. وما من اله عالم کې نشتا د الله نه ما سوا بل څوک الله الا اله واحد مگر یو الله پاک دی په کائنات کې یو د الله ذات دی چې هغه راټول کائنات چلی د الله نه ما سوا څوک خدای نشتا. وان لم ينتهوا او که چېرې دی باز رانغه یعنی د دې خبرې نه منع نه شو اما یقولون دا نه چې دی کوم دا وایي لیمسن الذین نو ضرور به ورسیږي دغه خلکو ته کفرو چې کافران دي منهم عذاب علیم د دوی نه هغوی ته عذاب دردناک به ورسي یعنی په دنیا کې به هم ورسي څه وخت کې راسي او که دنیا کې ورته ونه رسي نو آخرت کې خو ضروري دی ځکه چې هر کافر دپاره جهنم ور تیار دی. افلا یتوبون الی الله نو آیا تو نه به توبه وباسي دی الله طرف ته ویستغفرونه او نه به هغه طرف ته استغفار یعنې د هغه نه به خپل ګناهونه طلب کړي چې یا الله مونږ پر خپل کفر او شرک باندې توبه وباسو او بس د دې نه منې کېږو. والله غفور رحیم او الله خو بخونکی او مهربانه ذات دی. هر وخت چې د مرګ نه مخکې د ځنکدن نه مخکې څوک هم توبه وباسي الله سبحانه وتعالی ته نو الله بخشش کوونکی دی او مهربانه ذات دی. ما المسیح ابن مریم الا رسول نه دی عیسی ابن مریم مگر یو رسول د الله قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره تیر شوي د هغه نه مخکې ډېر رسولان موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام او ټول غټ غټ پیغمبران تیر شوي دي. و امه صدیقه او د هغه مور چې کومه وه نو هغه پاکه وه صادقه وه هغه بالکل د هر قسم عیب نه پاکه وه. دا د الله په قدرتونو سره د هغې نه الله پاک خپل یعنی معجزه په طور باندې یعنی د هغې نه هغه شوي. دلته که الله مفسرینو حضرات لیکلي چې دې ته نبي یا ټکې نه دی راغلی لهذا صدیق ټکې راغلی صدیق هغه کس ته ویلی شي د الله ولی وي د الله ډېر نږدو کس وي. لهذا ټول مفسرین په دې خبره باندې یعنی اتفاق او اتحاد ساتي چې په زنانو کې څوک پیغمبر یا پیغمبره نه ده راغلی لہذا قرآن کې د دې ذکر نشته او لہذا الله سبحانه وتعالی او فرمایل چې هغه مور چې کوم هغه رښتونې وه پاکبازه وه او الله پاکې د پاکۍ او د پاکبازۍ بیان وکړو او د ولایت بیان یې وکړو چې ولی الله وه د الله والا وه. کان یاکلان الطعام او دا دواړه چې وو عیسی علیه السلام او د هغه مور دوی دواړو خوراک څکاک کولو نو خدای خوراک څکاک کوي الله خو د خوراک څکاک د وده کېدو نه د پاڅېدو نه د ستړي کېدو نه چې دا انسان کې کوم نقصانونه دي د دې نه ټولو نه پاک دی الله سبحانه وتعالی او هغوی دواړه خو وده کېږي اوږي کېږي ضرورت هم ورته پیش راځي او روټۍ هم خوري بازارونو کې هم ګرځي او حاجت هم وله مخې راځي وله سړی خوراک څکه کوي حاجت هم وله راځي که نو دا ټول انظر کیف نبین لهم وګورئ څنګه مونږ بیانوو کلاو دوی ته آیات خپل دلیلونه نشانې ثم انظر انا یوفکون بیا وګورئ چې کوم طرف ته دی واپس روان دي بهلاو شوي دی د خپل دین نه یو خوا بل خوا خویدلي دي او د خپل دین نه چې کوم دی نو لاره یې پرېښې ده او صحیح دین یې پرېښې ده. قل او فرمایا ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتعبدون من دون الله آیا تاسو
عبادت کوي د ما سوای د یو الله نه ما لا یملکو چې د هغه څیزونو چې هیڅ قدرت نه لري، هیڅ اختیار نه لري، لکم تاسو ته ضرن د نقصان رسولو ولا نفعا او نه د نفع رسولو. داسې خلکو عبادت کوي چې نه تاسو ته نفع رسولی شي او نه نقصان رسولی شي. والله او الله چې دی هو هغه هو السمیع العلیم، هغه د هر خبرې اوریدونکی دی او علیم ذات دی او خبردار دی. نو دلته کې الله پاک د ټولو کافرانو د هر قسم شرک چې کوم دی نو دغه فرمایو رد فرمایلو چې هر هغه شی چې چاته نقصان او ضرر، یعنی په اصل کې دا خو نه دی چې تر حواله او پلک سړي ته وخېږي او ته دا نقصان ورته رسولو ولې د شب رسوله. داسې خو فرعون هم ویلي چې زه تاسو له رزق در کوم، داسې نمرود هم ویلي چې زه تاسو له رزق در کوم او زما په ملک کې اوسېږئ او پلان کې دا ملک ده پیدا کړو، قوت طاقت خو خدای پاک یعنی د ماشوموالي نه لوی کو دغه کو په زور په خلکو باندې حکومتونه قایم کړي وو او په جبر او په استبعاد سره چې کوم په خلکو باندې حکومتونه کول او بیا یې موږ تاسو له درکو او پیدا کړي چا دي دا ارس الله پیدا کړی دي. دلته الله فرمایي قل یا اهل الكتاب، او فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اے اهل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تاسو غلو مکوئ، په مبالغه مکوئ په خپل دین کې. غلو څه ته وایي؟ غلو دې ته وایي چې یو شی ته د خپل حد نه اوچت کې، لکه مثال یو څیز له الله پاک دومره حد مقرر کړی دی او هغه ته د هغې نه اوچت کې، او پستېدل دې ته وایي چې یو شی ته د خپل حد نه راوغورځئ. نو پیغمبرانو له الله په خپل یو مقام دغه کړی چې هغه په ټولو انسانانو کې د ټولو نه اوچت خلق دي. زمونږ ټولو دا یقین پکار دی په دې خبره باندې چې پیغمبران چې کوم دي په ټولو انسانانو کې دا خوښ شوي خلق دي او الله سره ټولو نه زیات نږدې دي. او بیا په پیغمبرانو کې الله پاک بیا خپل هر پیغمبر له خپله مرتبه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء د ټولو انبیاو امامت چونکې کړی دی نو هغه د ټولو بیا الله ته زیات خوښ دی. نو لہذا په دې باندې زمونږ یقین دي، خو مونږ داسې بیان د یو پیغمبر نه کوو چې د بل پیغمبر پکې حتک بیان شي، یعنی د دواړو هغه موازنه نه کوو چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام داسې او هغه به ښکته شي او دی به بره شي. دا خبرې مونږ نه کوو، بس هغه الله چاله چې مقام ورکړی دی بس ورکړی دی. ولې چې دې کې بیا د هغه تنقیص بیانېدی شي چې ته خبرې کې نو د موسی علیه السلام په باره کې به داسې خبره نه خولې نه وځي، یا د عیسی علیه السلام په باره کې یا د ابراهیم علیه السلام په باره کې ورنه داسې خبره وځي چې هغه به بیا د هغې د هغه مقام نه ښکته به د شان مطابق بني. نو لهذا په دې کې اړو بحث نه دی پکار، بس ټول د الله برګزیده خلق دي او الله ټولو له مرتبې ورکړي دي او الله سبحانه وتعالی د ټولو مرتبونه خبر دی او زموږ رسول الله السلام خاتم الانبیاء دی او د ټولو انبیاء امام دی او ټولو کې زیاته درجه د هغه ده. بس دونه ویل پکار دي او نور بیا مماثلت او دغه دي پکار چې هغې سره بیا مونږه چېرته غلط نه شو. نو لهذا الله پاک فرمایل دلته کې اوس دا فرمایي قل یا اهل الکتاب اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم، تاسو غلو مکوئ په دین کې چې تاسو پیغمبر لره دومره اوچت کړئ چې د الله درجې ته ورسوئ غیر الحق په ناحق سره، ولا تتبعوا اهواء او مکوئ پیروي د خپلو خواهشاتو، یعنی قوم قد ضلوا، یعنی د خپلو خواهشاتو او د هغه قوم د خواهشاتو تابعداري مکوئ چې کوم قوم په خپله ګمراه دی نو تاسو ای سره تاسو روان یئ، کوم چې په خپله ګمراه دي نو هغې سره تاسو هم ای پسې روان یئ، ای پسې مه ځئ چې څوک ګمراه شي هغې پرېږدئ دا ای لاره چې بس ځي په خپله لاره. من قبل ستاسو نه مخکې چې کوم راغلي واضلوا کثیرا او ډېر ګمراه شوي دي د خلکو نه، وضلوا عن سواء السبیل او گمراه شوي دي د لارې نیغې نه ډېر خلک. یعنی ډېر خلک په دنیا کې داسې دي چې شیطان په دوکه کې واچول او هغه لارې نه ګمراه کو او الله سره شریکان جوړ کو
او د هغې په وجه باندې الله پاک چې کوم دی نو د خپل در نه چې کوم دی نو لرې کړ او د کفر حالت ته ورسېده او په هغه حالت کې بیا چې کوم دی نو دی له مرګ راغو. نو داسې خلکونه رسول الله صلی الله علیه وسلم تم الله پاک فرمایي او خطاب ټول امت ته دی چې تاسو داسې خلکو نه ځان ساتئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي، که دې په معنا مفهوم په هر قسم دغه کې څه کمې غلطي یا زیاتې زموږ نه شوي وي یا الله هغه راته معاف کړي او یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظور کړي او یا الله زموږ دا سعی او کوشش زموږ دپاره د هدایت سبب وګرځي او یا الله د ټول عالم د مسلمانانو په حال باندې رحم کرم وکړي او یا الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي. څه قسم مصیبتونه آفتونو کې وي دغه مصیبتونه آفتونه سره زموږ د ټولو لرې کړي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران یا الله پې شفایاب کړي، څومره قرضداران د قرضونو د اخلاص کړي، د چا څه حاجات شرعي یا الله د خپل غیبي خزانو نه ورته پوره کړي. د حق والاو د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو سره په خپل کور کلي وطن باندې وکړي. په آخر کې به دا عظیم شانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.